ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم. دا وی د مکی معظمه دور دی او مشرکان په ډیر لوی کشمکش کې او په ډیر لوی استراب کې دي او د حق د دعوت حق یو زور شروع دی او دوی کله یو بانا او کله بله بانا او دونه حتی ورسېدل چې د الله رب العزت نه مطالبه به د عذابونو کوله چې الله تعالی موږ باندې عذاب راوړي که ستا پیغمبر حقي او ستا دا کتاب حقي او موږ یې نه منو نو په موږ باندې عذاب راوړي دا مطالبه به یې کوله نو الله رب العزت وفرمایل ولو يعجل الله للناس الشر که په تلوار ورکولې الله خلقو ته بدحالي استعجالهم بالخير څنګه چې الله په تلوار ورکوي دي خلقو ته خیر لره او داسې الله تعالی خلقو له شر په تلوار ورکولی چې د خلقو شر غوښتې او الله تعالی ولا شر ورکولی نو لقضي الیهم اجلهم فیصله شوی به دوی ته نیټه د دوی یعنې غونډ به مړه وی او تباه شوي به وی فنظر الذین لا یرجون لقاءنا پس پریدو منگا هغه کسان چې امید نه ساتي زمونږ د ملاقات فی طغیانهم په سرکشو خپلو کې یعمهون متحیر او حیران. امام مجاهد امام التفسیر وایي چې دا پدې کې هم دا چې یو سړی غصه او په تویش کې راشي نو ځان ته خیرې کوي خدای ما مړ کړي خدای ما تباه کړي او کله په تویش کې راشي نو خپل بچو ته خیرې شروع کړي او کله په تویش او په غصه کې راشي نو خپل مال ته خیرې شروع کړي نو څنګه چې دی خیرې کوي او الله رب العزت په تلوار باندې دا حکم دا دعا الله تسلیم کی او الله یې اجابت وکړي او دې مړ کړي او یا د بچي مړ کړي او یا د مال تباه کړي خو الله ډېر لوی لطیف او ډېر لوی رحیم او کریم او حلیم ذات دی هغه بندګانو ته چې کله هغوی شر غواړي نو شر په تلوار نه ورکوي لکه څنګه چې دا خلک خیر غواړي والله یې په تلوار ورکوي نو داسې شر الله تعالی دوی ته نه ورکوي ولو يعجل الله کچری په تلوار ورکولې الله پاک للناس خلقو ته الشر یعنی معنا فقر فاقه بیماری او مصیبتونه تکلیفونه استعجالهم پشان د تلوار ورکولو د الله دوی ته بالخیر خیر لره څنګه چې دوی د الله نه خیر غواړي او الله یې فورا ورکوي او داسې دوی د الله نه شر غواړي او الله یې فورا ورکي نو لقضي الیهم اجلهم
فیصله شوی به وی دوی ته نیټه د دوی یعنې غونډ به مړه وی د بل خدای ما مړ کې او الله تعالی په حکم جاری کړی چې زه مړ شه بچو په باره کې خدای مړه کا نو که الله غوښتلی څه به وله وجلي وي مال ته خیر یې کوي چې مال تباه و برباد شي نو که الله غوښتلی نو په یو رب کې وی سترګې په رب کې به تې هر څه نه خلاص کړی وی او بیا الله رب العزت فرمایي فنظر الذین لا یرجون لقاءنا پس پرېږدو منګه هغه کسان چې امید نه ساتي زموږ د ملاقات لا یرجون ټکی پرون تېر شوی و دوه ترجمې ما کړې وې دا د امید نه اوم دی د رجا نه او دا د خوف نه اوم دی نو لا یرجون لقاءنا هغه کسان چې امید نه ساتي زمونږ د ملاقات یا نه یریږي زمونږ د ملاقات نه زمونږ د ملاقات نه یریږي نو په څه کې موږ پرېږدو فی طغیانهم په سرکشو او په ګمراهو د دوی کې چې دا کم ظلم او کم کفر او کم بېدیني کوي نو په دې کې موږ متحیر کو او حیران کو چې په یو طرف باندې دوی زړه بیا نه کلکېږي او روان دي دغسې په دې کې ترقي کوي وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون د انسان عجیب غوندې حالت الله تعالی ذکر کوي چې د انسان عجیب حالت دی کله چې دته بیماری راشي فقر پاکه راشي تکلیفونه او سختۍ او مصیبتونه راشي نو دی بیا په ملاسته باندې هم الله تعالی ته چغې وایي ای الله راورسېږي ای الله زما دا کار وکړي ملاس دی چغې وایي او قاعدا او په ناسته باندې الله ته چغې وایي ای الله راورسېږي او قائما په ولاړه باندې الله تعالی ته وایي ای الله راورسېږي یعنې معنا دا ده چې کله دته مصیبت ورسي نو دی الله په هر حالت کې بیا یادوي او د الله تعالی نه خواست په هر حالت کې دی کوي بیا الله وی چې کله ته موږ دا مصیبت لري کو فقر و پاقه لري کو بیماری لري کو سختۍ او مشکلات د ده نه لري کو نو بیا داسې برې تاوی او رواني لکه ده چې موږ نه یې رابللي یو تکلیف ته چې درته رسېدلی و داسې بیا دی په کوک سټ باندې موږ نه رواني او په کږه لار باندې موږ نه الله وی رواني لکه ده چې یو مصیبت ته موږ نه و رابللي او هغه مصیبت دنه موږ نه یې لرې کړی داسې حالت باندې د انسان څه عجیب حالت دی قرآن کې ځای په ځای دا ذکر شوي دي چې کله انسان راګیر شي فذو دعاء عریض نو دی بیا خاوند د دعاګانو پلنو پلنو کثیر یعنې ډېرې دعاګانې بیا کوي ای الله ای الله ای الله چې مصیبتونو کې راګیر شي او چې مصیبتونه ختم شي بیا بدماشي بیا بیدینی بیا پسکو پجور بیا د الله او رسول دشمنی دا کوي ځکه الله وایي وإذا مس الإنسان ضر کله اذا مس الإنسان ضر کله چې ورسیږي انسان ته تکلیف بیماری ورته ورسي اولګي او تندې راشي سختۍ او مشکلات راشي دعانا رابلي موږ لره الله وایي دعانا رابلي موږ لره چې ای الله را مدد شي لجنبه علی جنبه په داسې حالت کې چې دی پروت دی او قاعدا یا دی ناست دی او قائما یا دی ولاړ دی بیا په ولاړ او په ناسته او په ملاسته یعنې په هر حالت کې الله رابلي چې ای الله راورسېږي او زما دا مشکل او مصیبت حل کړي فلما کشفنا عنه ضره کله چې موږ الله وایي کله چې موږ لرې کړو د نه تکلیف د ده هغه لږه تنده ترې ختمه کړو هغه سختۍ او مشکلات ختم کړو هغه بیماری موږ ختمې کړو
هغه تکلیفونه منګه دنه ختم کو مره نو دې تیریږي که ان لم یدعنا گویا کې لکه د چې نه دی رابللی موږ لره الی ضر یو تکلیف ته مسهو چې ورته رسېدلی و داسې بدماش شي او داسې په ډډه باندې روان شي ته به نه وایې چې دته یو تکلیف رسېدلی و او د موږ ته چغې او سورې والي چې ای الله دا زمانه لرې کړي او بیا الله فرمایي چې څونه زیاتی کوونکي خلق دی دا ټول عمده روش دی او دای طریقه ده کذالک زین للمسرفین دقسې ښایسته شوی دی او ډولې شوی دی زیاتی کوونکو ته ما کانو یعملون هغه چې دوی څه عمل کوو دقسې چې دا مصیبت راشي نو الله یاد شي او چې مصیبت ختم شي نو الله هیر شي دا بیماری الله رب العزت په مسرفینو کې راولي کذالک زینا دقه رنګې ډولې شوی دی دا نسیان او هیرول للمسرفین هغه کسان ته چې زیاتې کوونکي دي په ظلم کې د حد نه وتی دی په شر کې د حد نه وتی دی دا د مسرف معنا ده مسرف په شرک او مشرف په ظلم او مسرف په شر انتها ته په شرارت کې رسېدلی دی کذالک زینا للمسرفین د قرنګي ښایسته کیدی شي زیاتی کوونکو ته په ظلم او په شر کې ما کانو یعملون هغه چې دوی څه عمل کوي تاسو وایئ چې دا کم خلک چې بدماشۍ کوي او د الله او د رسول دین مخالفت کوي لکه عام طور سره زمونږ د دنیا پر مخ باندې د خلکو ته نن وګورې ته ولې دوی پر خپلو کړو باندې خفه دي څه چې موږ دا څه کوو دا بد دي چې دا لوی لوی رشوتونه لګیا خلک اخلي یعنې دې حده پورې چې په یو سیکرټري د ځای نه بدلی او بیا وایي چې 6 کروڑ روپۍ به راوړي 6 کروڑ روپۍ هم پکې ډیمانډ د شوی دی د دې د طرفه د رشوت دپاره 6 کروڑ نو تا به موږ پرې خپله سیکرټریتوب باندې پرېږدو د ټولې صوبې سیکرټري دی 6 کروڑ دی نه غواړي چې دنه هغه چې په 6 کروڑ دی له ورکړي نو هغه به بیا په دای کې باغې باندې په کرونو روپۍ نور بیا پیدا کوي نو دا به چا نه وځي دا به د غریبو او د عوامو د وینو نه وځي دا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين الله رب العزت قریشیانو ته یره ورکوي چې ای قریشو ستاسو نه په تیر تاریخ کې مخکې ډېر د زمانو خاوندان لکه عاد او ثمود قوم مدین او مختلف اقوام ستاسو نه مخکې تیر شوي دي او هغه قومونه ټول ما نیست و نابود کړي دي هلاک کړي مې دي کله چې به هغوی ظلم وکړو او داسې په منجغړه به کې الله تعالی وایي ما نه دي والي چې هغوی خبر نه و پویه نه و ما پې عذاب راوستی دی نه د علم اسباب به علما ورکړه وجاءتهم رسلهم دغه قومونو ته د هغوی پیغمبران راغلي وو او پیغمبران علیهم السلام یوازې نه راغلي بالبینات ښکاره دلایل یې راوړي وو د حقانیت په خپل رسالت د الله په شتوالي او یووالي دلایل به یې راوړي وو وما کانو لیؤمنو دا ظالم قومونه نو چې ایمان یې راوړی وی یقیني کړی وی دوی به په خپله ګناه شرک او کفر او ظلم
او بيدینۍ باندې به مسلسل روانو نو الله وایي ما به د مخ د ځمکې نه ټول هټاو کړي دي او دا زما سنت دی طریقه مې ده چې د مجرم قوم سره دا کار کوم هر قوم چې مجرمي هغه سره دا کار کوم چې هغه آخر کار د حجت د قایمېدلو نه وروستو چې پیغمبران راولېږم دلایل راولېږم او نه مني نو بیا د هغه مجرم قوم سره زه دا کار کوم چې د مخ د ځمکې نه هټاوم او هلاکوم کذالک نجزي القوم المجرمین دقسې موږ بدله ورکو قوم نافرمان ته نو قریشو ته سخته یاره ده چې تاسو ته هم جناب محمد رسول الله راغلی دی او قرآن عظیم الشان غوندې کتاب دا هغه سره دی زه په دې باندې مې سوچ کوو چې دا کفار دا قرآن ولې ځای په ځای سیزي د قرآن په باره کې کافر بچي پوهې دي که نه چې هغوی په دې پوهې دي چې دا موږ څه کوو کوم عیش پرستي او دنیا پرستي په موږ کې نفوذ کړی دی او موږ په دې ایمان راوړی دی د دې په لار کې لوی رکاوټ قرآن دی دا قرآن داسې خلق پیدا کوي چې که خلق په صحیح معناګانو کې پیدا شو نو به یو جهاد علم اوچت کی او د هغې په نتیجه کې باید د کفر مینارونه به راوغورځېږي د دې وجې نه هغوی په دې پوهې دي چې قرآن کې دنده څه دي موږ او تاسو به پوهې دی یو موږ ورته اوده ناستي وو موږ څه خو هېڅ قدر نشته دې قرآن کې دنده څه دي ځکه سیزي دا قرآن د دغه خلکو د دې هر درمو او د ظلمونو او د بېانصافو د شرکونو او د کفرونو د فحاشو د عریانو قلعه قمه کوي هغه ختموي ولا ځکه عیش پرست خلک او دنیا پرست خلک د قرآن دشمنان ساز شوي دي ولقد اهلکنا القرون من قبلکم یقینا هلاک کړي موږ ډېر خاوندان د زمانو مخکې ستاسو نه لما ظلمو کله چې هغوی ظلم وکړه وجاءتهم رسلهم بالبینات او راغلي دغې قومونو ته پیغمبران د دوی په ښکاره او دلایلو وما کانوا لیؤمنو خو حال دا دی چې نو دا بد قسمته خلک ایمان راوړونکي کذالک نجزي القوم المجرمین دا یوازې دا قومونو حکم نه دی کم چې با تیر تاریخ کې هلاک کړي بلکې دا زما سنت دی الله وایي چې په کومه زمانه کې داسې مفسد پیدا کیږي مجرم پیدا کیږي او خبره پې اثر نه کوي د الله او د الله د رسول نو هغې سره زه دا کار کوم کذالک نجزي القوم المجرمین دقسې بدله ورکوو موږ مجرم او نافرمان قوم ته او بیا الله قریشو ته وایي ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم بیا وګرځول موږ خلیفګانو نایبان په ځمکه کې وروستو له دغې قومونو نه دغه عاد او سمود او قوم شعیب قوم لوط دې پسې وروستو موږ په دې ځمکه کې تاسو آباد کړئ تاسو موږ د هغې قایم مقام کړئ تاسو موږ د هغې په ځای باندې ودرولئ او دا د څه دپاره موږ کوو لننظر کیف تعملون لننظر چې وګورو موږ چې څرنګه عمل کوئ تاسو چې تاسو څنګه عمل کوئ دا یې قرآن مجید کې بل ځای کې هم الله ذکر کړي دي چې کله یو قوم ظلم او جور شروع کی نو الله رب العزت د هغې هغه حالت بدل کی او الله یې ذلیل او خوار کی او دا دې دپاره کوي او د هغې په ځای نور خلق الله راولي په دې ځمکه کې آباد کی او دا دې دپاره الله کوي چې الله ګوري چې اوس تاسو څه کوئ ستاسو څه عمل دی تاسو ته ما ویلي مشهوره خبره ده چې امام قتاده د یو زمانه کې د منصور میلمه شو
او منصور عباسی خاندان نه بادشاه تیر شوی ډېر لوی ظالم. نو هغه کور ته جواب وکړ که چېرته څه ککوړې مکوړې دته مخې ته یو ککوړی پروت و د ډوډۍ. نو کور ته جواب وکړ که چېرته میلمه راغی که کور کې څه ویل کور کې څه نشته. نو امام قتاده ورته دغه آیات وویل چې که الله وغواړي ستاسو دشمنان به الله تعالی ختم کړي. بیا منصور باچا شو. امام قتاده خواته راغی نو خبرې کوي نو بیا ورته ویل چې هغه آیات مې درته پوره کړی نه دی. کوم آیات چې ما تا ته ویلی چې که الله وغواړي ستاسو دشمنان به ختم کړي او تاسو په د هغې په ځای باندې راولي. خدای کې دا حصه پاتې وه چې لننظر کیف تعملون، منګه ګورو چې تاسو څه عمل کوئ. یعنی امام قتاده ورته ویل چې منصور اوس ستا نمبر دی، اوس ته د الله په نظر کې ستا دشمنان خو یې ختم کړه چې اوس ته څه کوې. دا همیشه چې کوم خلک د یو قوم د بل قوم نه رستو راشي نو دا مخکنی قوم د دې رستني قوم دپاره د عبرت ساماني چې دا به عبرت نه کارلی. ثم جعلناکم بیا ګرځولي موږ تاسو لره ای قریشو خلایف فی الارض خلیفګان په ځمکه کې من بعدهم مخکې دغه مو هلاک شوي قومونو نه لننظره چې موږ وګورو کیف تعملون پس څرنګې عمل کوئ تاسو. الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کي. دا په دې آیاتونو کې مظاهر رحمت الله بعباده د الله تعالی د رحمت مظاهره په بندګانو باندې. ځکه اذ لو عجل لهم ما يطلبون من العذاب که په تلوار ورکولی الله بندګانو ته هغه چې دوی عذاب غواړي کما يعجل لهم الخير لکه څرنګې چې الله دوی له خیر په تلوار ورکوي عندما يطلبون کله چې دوی د الله نه خیر غواړي او زرې ورکوي او داسې د الله نه دوی شر غوښتې او زرې ورکولې لأهلکهم وقضي الیهم اجلهم فماتوا ټول به وجلې وې. نمبر 2 وای یعص الله العصاة ويكفر به الكافرون ويتركهم في باطلهم وشرهم فلا يعجل لهم العذاب لعلهم يرجعون. دویمه خبره دا ده چې نافرمان د الله نافرمانی کوي، کافران په الله باندې کفر کوي، باطل پرس او ظالمان ظلمونه کوي او الله تعالی په دغه خپلو باطل او شر کې دقسې پریښي دي، غږ ورته نه کوي، په تلوار باندې عذاب نه ورکوي. دې دپاره چې دوی که چېرته واپس شي دې ظلم نه واپس شي دې بې انصافۍ نه واپس شي نو عذاب الله نه ورکوي، ډیل ورسره کوي. نمبر 3 دا بیان ان الانسان الکافر یعرف الله عند الشده. انسان کافر الله پیژني کله چې دی په مشکل کې راشي، چې کله دې ته مشکل راشي نو دی الله پیژني او الله ورته یاد دی، چغې ورته وایي ویدعوه ویتضرع الیه، چغې ورته وایي او عاجزي ورته کوي. فاذا نجاه عاد الى الكفر به، کله چې الله دله نجات او کامیابي ورکړي دی دوباره کافر شي کأن لم یکن یعرفه، داسې ده لکه ده چې الله نه پیژنده. نو دا یاد ساتئ چې الله رب العزت سره معرفت او د الله پیژندل دا پراحت کې چې الله تعالی پیژنئ نو د تکلیف په حالت کې به الله تعالی پیژنئ. دا د انسان کافر خوی دی چې الله ورته د سختۍ په وخت کې یاد دی او د راحت په وخت کې الله ایر دی. نه د مؤمن شان بدایي چې د سختۍ په وخت کې ورته الله یادي او د راحت په وخت کې ورته الله یادي، دی به غافل نه وي. او نمبر 4 استمرار المشرکین علی اسرافهم
فی الکفر والشر والفساد. همیشوالی د مشرکانو په خپل زیاتی باندې چې لا زیاتی په کفر کې کوي او په شر او په فساد کې کوي، دا مزین لهم حسب سنت الله، خسته شوي دي دا د الله د عادت مطابق، دا د الله عادت دی. نو فمثلهم مثل الکافر یدعو عند الشده وینسا عند الفرج. نو دی مثال په شان د کافر دی چې هغه الله له سختۍ په وخت کې رابلي او د راحت په وخت کې الله ایری. او نمبر 5 دا وعید الله لاهل الاجرام بالعذاب. وعید او ډانټنه د الله او زورنه د الله مجرمانو ته په عذاب عاجل باندې او په عذاب عاجل باندې ان لم یتوبو. ظالم توای دنیا کې بدلهم عذاب درکم او آخرت کې بدلهم عذاب درکم که توبه نه وباسي. او آخري کل الناس افرادا و امما، ټول خلق که ځان له افراد دي او که جماعتونه دي، ممهلون مراقبون فی اعمالهم، دوی ته مهلت ورکړی کېدی شي، دوی ته انتظار کېدی شي دوی په اعمالو کې او دوی په سکو و سلوکهم ومجزیون باعمالهم، او دوی ته به بدل ورکړی کېږي په اعتبار د خپلو اعمالو، خیرها و شرها لا محاله. که ناکاره عمل کړی ناکاره بدلی به ملاو شي، او که ښه عمل کړی ښې بدلی به ملاو شي. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي.